د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار په حالت د اسلام کې د دنیا نه تللی دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار دنیا نه په حالت د اسلام کې تللی دي. دا مو مسله ده. د دې ضرورت ځکه پیښ شو چې علامه قاری رحمه الله دې مسله باندې په خپل مجموعه الرسائل کې او رساله لیکلې ده. رسالې نوم ده ادله معتقدی ابي حنیفه فی ابوی النبی صلی الله علیه وسلم. د رسالې خلاصہ داد چې علامه قاری رحمه الله عددی قائلو چې رسول الله مبارک مور او پلار د دنیا نه په حالت د اسلام کې نه دي تللی. هغه رساله لیکله. بیا هم دې مسله کې زمونږ استاسو زمانه کې ثوابي والا اشاعت التوحید و سنت والا اغوی د دې قائل دي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار په حالت د اسلام کې نه دي تللی. نو ذکر درته دا مسله کوم. یو عالم و امام القاری رحمه الله په خوب کې ولید. نو پخه مبارکه ماته و او تړلې وه. ما تی پختنه وکړه ولې ویلې دا مې هغه کتاب لیکلی که نه. هغه کتاب مې ولیکه نو پښه مې ماته شوه. بعضې مسایلو کې ډېر احتیاط پکار دی او د ادب نه کار اخیستل پکار دی. بیا خاص کر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم متعلق او د نور انبیاء او د اولیاء او د بزرگانو متعلق خلی سره به احتیاط کې. زمونږ استاسو عقیده دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پلار او مور د دنیا نه په حالت د ایمان او اسلام کې تللی دي. دغه زمونږ عقیده ده او دغه مو مسلک دی. الحمدلله. زه به درته انشاءالله بحث کوم زمونږ په عقیده او مسلک کې 50 کمالات دي. یو کمال دا دی چې زمونږ عقیده او مسلک کې ادب دی. دویم احتیاط دی پکې. منګ الحمدلله مؤدب یو. بیا خاص کر د انبیاء او د اولیاء د نیکانو متعلق زمونږ الحمدلله ښکلې عقیده ده. نو دې مسله کې مو عقیده دا ده
چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار د دنیا نه په حالت د اسلام کې تللی دي او مؤمنان دي. د دې مسلې متعلق 5 خبرو ته فکر کوئ. سو خبرو ته د نیر نشي. اول بدرتا یو تمهید یو مقدمه وایم. دویم بدرتا د قرآن کریم آیاتونه په دې مسله وایم. دریم بدرتا احادیث وایم په دې مسله. سلورم بدرتا د علماء اقوال وایم. او پنځم بد دی د 2 اعتراضاتو جواب درته وکم. کله مو چې دا 5 خبرې زده کړې نو مسله به درته یاد شي ان شاء الله. اوله خبره تمهید او مقدمه. ما تاسو ته زمونږ عقیده دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار د دنیا نه په حالت د اسلام او د ایمان کې تللی دي، مؤمنان دي. دا مو عقیده ده، دا مو مسلک ده. او دا عقیده او مسلک د جمهور فقها او محدثینو او د اولیاء او د بزرگانو د مفسرینو د ائمه او د عقیده د یوازې زمونږ نه ده. علما د دې مسلې د اثبات د پاره 3 طریقې استعمالي. ښه دې مسله باندې چې بحث کوي نو د بحث طرق 3 دي. کله مو کتابونه قتل کنه په کومه طریقه به دا مسله ثابته وای نو 3 طریقې استعمالي. اول نمبر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار دا موحدینو مسلمانانو سوکنو کی یو عالم تیر شوه د میاں عمر سے برتوه داغه په دې مسله باندې یو تصنیف دی، کتاب دی. یو عالم هغه کتاب چاپ کاو، بیا په ما تقریض موږ هغه په دې مسله باندې خپل بحث کړه. یو خسته دلیل داو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مور او د پلار غټ دلیل دا ده چې د پلار مبارک نوم عبد الله. عبد الله معنا د الله بندا. کده موحد نه وي او د مؤمن نه وي او د مسلمان نه وي نو د بنوم کله عبد الله. د دې نوم نه معلومیږي چې دا مسلمانو او مؤمنو په حیات او په ژوند کې هم. نو یو طریقه دا ده چې انهما کانا موحدین، دا دواړه موحدان. دویمه طریقه د اثبات دی باندې مستقل بیا دلایل دي.
دویم دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار مبارک من اهل الفترت دی بالتا د عیسی علیہ السلام نا تر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پورې 1502 کال تقریبا تیر دی دیکھ پیغمبر نه دی راغلی دوی ته دغه خلکو ته اهل الفترت وای څورته وای او د اهل الفترت متعلق دو خبرې دي ښا یو خبره ده کم خلق چې په دغه زمانہ کې تیر شوی دي نو کده دوی نخکاره د بت عبادت ثابت وي نو بیا خو کافر دي او مشرکان دي او کخکاره ترنه د بوتانو عبادت نه ثابت او شرک نو دا مسلمانان دي موحدین دي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار اغوین شرک نه ده ثابت او کفر نو لہذا دا من اهل الفترت دی او په اهل فترت کې هغه اشخاص دي چې دوی نه کفر او شرک صراحتا نه ده ثابت نو لہذا دا موحدین دی لکه دا ورقه ابن نوفل غنده دویم خبره په اهل الفترت کې دا ده چې دوی به په ورځ د قیامت راځي او دوی نه به الله تعالی امتحان اخلي امتحان د پاره به درول کېږي چا چې د الله تعالی د توحید اقرار وکړ د مؤمن دی او جنت ته بځي او چې چا انکار وکړ د کافر دی جهنم ته بځي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار اغوی باندې چې د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکم لګیږي او ورته ګوري ستاسو څه فکر دی اب د خدای د وحدانیت نه انکار کی او چې بیا لا قیامت می زمون کلک عقیده د الحمدلله چې د رسول الله مبارک مور او پلار با د رسول الله مبارک د سترګو لاندې د خدای پاک د توحید نه انکار نه کوي دوی به جنت ته ځي سو خبرې شو دعا د اثبات دویمه طریقه دریم نمبر طریقه هغه دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار دا الله تعالی په دعا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ژوندي کړي دي او بیا مومنان شوي دي یقین او ایمان کړه دے پر رسول الله مبارک او بیا په حالت د ایمان کې بیا وفات شوی دی سو طریقې شو درې دا درې طریقې زمونږ علما د رسول الله مبارک د مور او پلار د ایمان د اثبات د پاره بیانای اوس که تاسو ته په یو طریقه باندې بحث کوم مازیګر پورې هم نه ختمېږي خو چل مې درته وښود
دی مسئلے باندې خپل بحث اسماعیل نبهانی رحمه الله کړه او کتاب ځان تواخلی حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین. ما په یو رساله لیکلې ده التحقیق العجیب فی اسلام ابوی الحبیب صلی الله علیه وسلم. نو دا مې درته یوه خبره وکړه تمهید ښه. دویم د قرآن کریم 3 آیاتونه درته وایم چې د هغې نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار په حالت د اسلام کې وفات دي. اول نمبر آیت الذي يراك وتقلبك في الساجدين. اللہ تعالیٰ فرمائی زتا په ساجدینو کې ګرځوم. دویم نمبر آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام دعا کئی خدایا وجنبنی ما مساتا وبنی او زما بچو ساته د دینا چې زه به د بوتانو عبادت کوم او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار دا د ابراهیم علیه السلام په بچیانو کې راځي. دریم نمبر وجعلها باقیة فی عقبه. دیلانی مفسرین وی قالوا الاخلاص والتوحید ولا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې همیشه دعوا چې د الله تعالی توحید به منو او د الله عبادت به کوم. د دې 3 آیاتونو لاندې مفسرین وګوري عجب شیونه بدرته پیدا شي. خو زه بدرته د دغه یو آیت متعلق 15 تفسیر او خیر ها زمونږ استاد مقصد خو اختصار دی چې په مسله پوه شو او مختصر پوه شو نو ځکه مزل پکې ډیر نه کو. وتقلبک فی الساجدین تفسیر قشیری لیکلی دی ښا وَيَتَقَلُّبُكَ فِي أَصْلَابِ آبَائِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے زما پیغمبران زتا ګرځوم پاغملاګانو د پلارانو ستا کې د مسلمانانو نه. زما پیغمبر ستا ټول پلاران مسلمانان دي. عارف الله فسجدوا اغوی الله پیژندل دی او خدای ته سجده کړی ده. دون من لم یا اغا چاہتے سجدہ ندا کڑی چی سوکے ندا پیجندلے. نگورا تقلبک فی اسلاب آبائک من المسلمین. اللہ رسول اللہ مبارک تفرمائیں زتا گرزوم پاغم لاغانو ستا دا پلارانو کی چی مسلمانان دی. دویم تفسیر زاد المسیر پاغی کے دا عبداللہ ابن عباس سے تفسیر دیں اکرمہ سے دا عبداللہ ابن عباس سے ابن تفسیر کہیں وَتَقَلُّبُكَ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَخْرَجَكَ. زتا گرزوم پم لاغانو د انبیاءو کی تردے پوری چی تروواتے. درم نمبر تفسیر حافظ ابن کثیر سے وہی تفسیر ابن کثیر کی یعنی تقلبه من صلب نبی الى صلب نبی
حتی اخرجه نبیا د یو پیغمبر د ملا نه وته بل پیغمبر بل تر دې پورې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا تراغ او نبیو. سلورم نمبر تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. هغه کې وایي یقال فی اصلاب آبائک الاولین، تا ګرځئ په غملاګانو ستا د پلارانو مخکینیو کې د مسلمانانو نه. پنځم نمبر الدر المنثور. سیوطی سے وی من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیا. اللہ تعالی د یو نبی نه بل نبی ته بل نبی نه داسې سلسله د رسول الله مبارک روانه تر دې پورې چې الله رویسته ته نبی. دې لاندې چې کم تفسیر ګورئ نو دا مسله به درته معلومیږي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول نسب مؤمنان او مسلمانان. دیو جن تاسو تما ویلو کې یادېږي درته د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم خو مشهور ادا د چې آزارو، خو جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمای چې آزر خو مسلمان نو، د ترو د ابراهیم علیه السلام پلار مسلمان او دا غنم تارخو د اب اطلاق څنګه چې په پلار کیږي دا سی پتر باندې کیږي. او سیوطی سے بورډ کې سړی نه دی ښا. شان ورشا کشمیری رحمه الله فرمائے جلال الدین سیوطی رحمه الله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 25 کرته پوی خلیدل. پوی خان د رسول الله مبارک لیدل پوی خمشتخه د نبی رسول الله روح مبارک ته سره ملاقات کوي اولیاء بزرگان. دا یو خبره شوخه. دو خبره، یو می درته تمهید وي، دویم می درته آیاتونه وي. دریم نمبر خبر احادیث بخاری شریف روایت ته حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی ما در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دی انہو قال چه حضور بفرمائل بعثتو من خیر قرون بنی آدم، زلے گلے شوے ما دا بہترین قرون دا بنی آدم قرنن فقرنن حتی بعثت من القرن الذي بعثت فيه. دا آدم علیہ السلام نوالا زما دا پلار پوری چو سمر قرون تیر دیں زبکہ اللہ تعالیٰ پا بہترین قرن کے پیدا کرنے. بہترین قرن دا اسلام دے کہ دا کفر دے دا خطول نسب دا رسول اللہ مبارک مسلمانانو کنا. دا دا بخاری شریف روایت. دویم نمبر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے او دا امام بیہقی رحمہ اللہ پا دلائل النبوت کی ذکر کرے خان وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل مفترق الناس فرقتین، خلق ندی جدا شوی دو ڈالے الا جعلنی اللہ فی خیرہما مگر زوال دے اللہ تعالی مال را پاگا بہترین فرقہ کے فاخرجت من بین ابوائی زد مور و پلار دا میز نروتم ولم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت او ما تا دا زمانے دا جاہلیت نئے شین دا رسیدلے. خرجت من نکاحن زد نکان راوتلیم ولم اخرج من صفاحن دا زنان نیم راوتلے
من لدن آدم حتی انتهیت الى ابی و امی. دا آدم علیہ السلام نوالا تر دې پورې چې زه پلار او مور ته راورسېدم. فانا خیرکم نفسا و خیرکم ابا و صحابه. زه په تاسو کې په اعتبار د نفس سره ډېر اعلی یم او په اعتبار د پلارانو سره او د کافرانو نکاح کی. دا دلائل النبوت د امام بیهقی دا ځان ته واخلئ ښه. دلائل النبوت فی معرفت صاحب الشریعت. وم جلد صفحه 190 دا او دا حدیث امام طبرانی رحمه الله په المعجم الاوسط کې لیکلی دی. 5 جلد او صفحه دا 80. 3 نمبر حدیث عروہ ابن زبیر روایت کئی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ رسول اللہ مبارک سأل ربہو و اذا اللہ نے سوالو کا ان یحیی ابوائی چھ دتا مور و پلار جوندی کی فاحیاہما لہ اللہ تعالی ورطا مور و پلار جوندی کرو فآمنا به دوالو پر رسول اللہ مبارک بانی یقینو کو تصدیق مومنان شو ثم اماتهما بیا اللہ تعالی مڑک. دا امام سہیلی رحمہ اللہ پروز العنف کے لکھل ہے او کشف الخفا کے. سلورم نمبر حدیث وی ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا یومن رسول اللہ مبارک یورزو جڑل بکاء شدیدا عند قبر ابوائے پا سخت جڑا بانے دا مور و پلار دا قبرون سرا وغرس شجرتن یابستن او یو وچا ونیو کرلا وقال او رسول اللہ مبارک فرمیل ان اخضرت فهو علامت امکان ایمانهما کدا وچا ونشنشوا نو دا علامه د امکان د ایمان د دواړو دا فاخضرت هغه ونه راشنش ثم خرجا من قبرهما دواړه د خپل قبرون نروت ببرکت دعاء النبي صلی الله علیه وسلم په برکت د دعا د رسول الله مبارک. دا ابن نجیم سے لیکلی ها الاشباح والنظائر کی. 5 نمبر حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرا حج تلاړ مخیری حج د رسول اللہ مبارک او پلار کې رسول الله مبارک ډېر ژړل او ډېر غمجنو دومره ژړل چې د رسول الله مبارک د ژړا د خاطره ما ډېر ژړل. رسول الله مبارک پلار کې راته وی ودرېږه او دا زما اوښه ونیسه زر کوش ډېر وخت تیر کا چراغ ډېر خوشحاله او خندلی تبسم کاو. ما ورتوی قربان زما مور و پلار تانا قربان شا تڑی تا ډیر جړل مخکې او غمجن وی ستا د جړا د خاطر مام جړل اوس چې کوش او راغلی نو خاندي. راتوی عائشی عجب کارو شا د مور قبر سره تیرې دم کنه د آمینی رضی اللہ تعالی عنہ د قبر سره د رب کائنات نه می سوال وکړه چې الله تعالی می دا مور راته ژوندۍ کی او مؤمن شي. وی الله تعالی راته ژوندۍ کړه او په ما یقین مو کو مؤمن شوا
او بیا الله تعالی قبر ته واپس کړه نو زکه خاندم او خوشاله. دا حدیث ابو بکر خطیب بغدادی لیکل ہے پس سابق و لاحق کے خواہ سابق و لاحق نہ لرم خدا بل رسالہ لرم. ابن شاہین لیکل ہے پا کتاب الناسخ والمنسوخ للحدیث کے دا لرم خواہ اور دا دین میں دا حوالم رئیستنے دا. 15 احادیث میں درتا ہوئی خواہ سو خبرش 3 خبرش. سلورم د علماء و اقوال درتویم. علماء دی مسئلہ کی سوائی. اول قول د بدرالدین عینی رحمہ اللہ دا ابو داود شریف پشرح کے شپگم جلد او یوصل او ننسم صفحہ دخا پاغے کی وئی وی امام سہیلی رحمہ اللہ چکم خبر کرے دا چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مور و پلار جوندی شوی دی او پا حضور ایمان او تصدیق کرے دے وی هو اللائق بحضرت الرسالہ وی امدق لائق دی پا حضرت رسالت. اس کا تاسو آئے چی نور حدیثو کی خو ترین کفر معلومے گی دیوی و تدفع المعارضتو معارضہ ختمی گی بیان یکون وقوع حدیث الاحیاء چا واقع کے دل دا حدیث تا اغا حدیث چاگے کے دا رسول اللہ مبارک دا مور و پلار دا جون خبر دا بعد وقوع اللذی ثبت فی الصحیح دا پست وقوع دا اغا حدیث ندے چکم مسلم شریف کے وی کم حدیث چی مسلم شریف کی دا وغدا دے خواہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یو سڑے رسول اللہ مبارک ترا گئے این ابی زما پلار چیرتا دے قال فی النار اغورتوی پا اور کے دے فلما قفا اسڑی جڑل چو اپش دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک ورطا بیا غاگو کو ورطوی ان ابی و اباک فی النار ولی خپا کی گی خوزما پلار و ستا پلار دوانا پور کی دی. دا دا مسلم شریف روایت. نو بدرالدین عینی سے ابوی تعارض نشتا دا مسلم شریف دا حدیث وقوع مخ کے وا او دا رسول اللہ مبارک دا مور و پلار جوند کی دل رست دی اوی خبر امدادا چی سڑے داسی ہوئی چی دا رسول اللہ مبارک مور و پلار پا حالت دا ایمان کے تنی دی. دویم نمبر عالم امام احمد ابن عبد الرحمن ابن محمد البنا ساعتی رحمہ اللہ اغوی الثالث دریم خبر وی زما دادا ان اللہ احیا له ابوائے حتی آمنا بے وی اللہ تعالی رسول اللہ مبارک تا مور و پلار جوندی کنی دی او مور و پلار مومنان شوی دی. وهذا المسلک مال الیہ طائفت کثیرت ویداغ مسلک دے چی دیتا میلان کلے لوی ڈلے من حفاظ المحدثین وغیرهم دا حافظانو دا حدیثنا او دا غیر دا دوینا منهم ابن شاہین والحافظ ابو بکر الخطیب البغدادی والسہیلی والقرطبی والمحب الطبری والعلامہ ناصر الدین ابن المنیر وغیرهم. وی دی مسلک تا تکڑ حفاظ دا محدثینو چه دا غید جملے نیو ابن شاہین دے دویم خطیب بغدادی دے او دریم سہیلی دے سلورم قرطبی دے پنزم امام طبری دے او شپگم ناصر الدین ابن المنیر دے. نور علماء مویدی تا تکا. درم نمبر عالم اسماعیل ابن محمد ابن عبد الہادی الدمشقی
1102 کې وفات. هغه هم دقه وایي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مور او پلار ژوندي شوي دي او مؤمنان شوي دي او دې طرف ته اعلان کړی حفاظ او د محدثینو دقه نمونه ټول یاد کړي. څلورم نمبر ابن المنیر، دا هغه یو کتاب د شرف المصطفى ځان ته واخلې، ښه کتاب دی. شرف المصطفى کې وایي وایي قد وقع لنبینا احیاء ما وقع لعیسی ابن مریم. وایي واقع شوی دی زمونږ پیغمبر لره هم د مړي ژوند کول، ژوندي کېدل څنګه چې عیسی علیه السلام ته دي. وجاء فی حدیث، وایي په حدیث کې راغلی دي انه لما منع من الاستغفار للکفار، هر کله چې رسول الله مبارک منع شو د استغفار نه کافرانو ته، نو دعا الله، د الله نه سوال وکړه ان یحیی له ابویه، چې الله تعالی ورته د مور او پلار ژوندي کی، فاحیاهما له، الله ورته مور او پلار ژوندي کړو، فآمنا به، او دواړه مؤمنان شو، پر رسول الله مبارک یقین او تصدیق وکړ. وصدقا، او دواړو رښتیا ووي، وماتا مؤمنین. دا د ابن المنیر دا قول سیوطي صاحب ذکر کړی. العالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، یو اول جلد 246 صفحه. پنځم نمبر عالم امام جلال الدین سیوطی رحمه الله الحاوی للفتاوی کې مستقل رساله پی لیکلې ده چې د رسول الله مبارک مور او پلار دا په حالت د ایمان کې تللی دي. او بیا وی فهذه، دا ایمان د رسول الله مبارک د مور او پلار مما فضله الله به واکرمه، دا د اخر دی چې الله تعالی دا فضیلت ورکړی دی پیغمبر ته او اعزاز یې کړی. ولیس ممتنعا عقلا و شرعا، نه شرعا ممتنع دی او نه عقلا. الحاوی للفتاوی دویم جلد صفحه 278. شپږم نمبر امام سہیلی الروض الانف دویم جلد صفحه 121. وی والله قادر على كل شيء، اللہ تعالیٰ پر شی باندې قادر دے. وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، دا اللہ رحمت او قدرت دیو شی نه معاجز نه دے. ونبیه علیہ السلام اهل ان یخصه بما شاء، دا الله پیغمبر د دې اهل دی چې خاصی کی پاغه باندې چې څنګه د الله خوخی من فضله د خپل فضلنا، وینعم علیه بما شاء من کرامته. وم نمبر یحیی ابن ابی بکر ابن محمد ابن یحیی العامری، د په 893 کې وفات. دی وی بعض احادیثونه د مور او پلار د حضور د مور او پلار عدم ایمان معلومیږي او بعضونه ایمان. والجمع بینهما، خو جمع دادا چان حدیث الاحیاء متأخر عن تلك الاحادیث، کم حدیث کی چې د مور او پلار د ژوند کېدلو خبره راغله ده، دا متأخر ده د حدیث ته د دې نور احادیثونه. او ولله دا الله د پاره حق شتا چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ناشنا تحفه ورکی. یو تحفه دادا کتاب نوم د بهجت المحافل، اول جلد صفحه 340. اتم نمبر عالم محمد بن یوسف الصالحی الشامی 942 کی وفات.
د کتاب لیکل سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد. خکل بحث په دې مسله کړی ښه ځان ته بیا هلته وګورئ اول جلد کې. 9 نمبر امام زرقانی شرح د زرقانی په مواهب اللدنیه باندې اول جلد او 314 صفحه ده. مستقل بحث پې کړی ښکلی او د دې قائل دی چې د رسول الله مبارک مور او پلار په حالت د ایمان کې تنی دي. 10 نمبر رافع ابن بدوی ابن علی الطحطاوی دا وفات ته په 1290 کې دی. وی وقد اید بعضهم هذا الحدیث دا کم حدیث چې په باره د احیا کې دی نو بعض علماء دا حدیث قوی کړی دی بالقاعدة التي اتفق عليه الائمة باغی قیدی چې علماء په اتفاق کړي هغه دا دی چې انما اوتی نبی معجزتا کم پیغمبر ته چې معجزه الله تعالی نه دا ورکړي یو پیغمبر ته الله معجزه الا و اوتی نبینا صلی الله علیه وسلم مثلا مگر زمون پیغمبر ته داغي په مثل الله ورکړي. نو چې عیسی علیه السلام مړی ژوندي کولی شي نو د دې مثل د رسول الله مبارک په معجزاتو کې مشتا. نو کم حدیث کې چې دا راغلی دي چې د رسول الله مبارک مور او پلار حیات دي وې دې قیدی سره وې دا حدیث قوی کې. کتاب نوم دی نهایت الاعجاز فی سیرت ساکن الحجاز. خکل کتاب دی په سیرت کې ښه نهایت الاعجاز بیروته د ځان ته واخل فی سیرت ساکن الحجاز اول جلد صفحه 10. یو 10 عالم محمد ابن احمد ابن مصطفی چې معروف دی پابی زهره دی وی و خلاصة القول ومن انتهینا الیه بعد مراجعه الاخبار. خلاصه د تحقیق چې موږ انتها ته رسیدلیو پس تا مراجعه د احادیث مکتب فی هذه المسأله اغدان چې ان ابوی محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک مور او پلار فی فترتين دا په زمانه د فترت کې دي و انهما کان قریبین الی الهدى او هدایت ته نږدې و الی الاخلاق الکریمه اخلاق کریمه ته التي جاء به شرع ابنهما چراتک کړه پاغه سرا التي جاء به اغه اخلاق چې پاغه راتک کړه دي شرعي د بچی د دې دواړو چې د رسول الله مبارک نبی رسول الله ته مراد من بعد وانهما كان على فتره من الرسل او دی په زمانه د فترت کیو و نعتقد او زمنګ دا عقیده دا چې انه بمراجعه النصوص القرآنيه والاحاديث الصحيحه لا يمكن ان يكون في النار. چې موږ آیاتونو ته وورو او احادیث ګورو ممکن نه ده چې د رسول الله مبارک مور او پلار دی دا پور کې. کتاب نوم د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم یو جلد کې د صفحه د 119. 12 نمبر عالم شهاب الدین احمد بن محمد د په 1040 کې وفات و ان الله بعث لرسوله ابويه وی الله تعالی خپل پیغمبر ته مور او پلار ژوندي کړی دي حتی آمنا به دواړو پر رسول الله مبارک یقین کړی دی اکراها لنبیه ذکر رسول الله مبارک دا خنه ګڼله چې زما مور او پلار دی په حالت د اسلام کې نزي. کتاب نوم دی اظهار الریاض فی اخبار قاضی القاضی عیاض 3 جلد صفحه 3. 13 نمبر عالم امام بروسوی رحمه الله التوی من مات علی الکفر
وی څوک چې په کفر باندې مړی ابیح لعنه هغه ته لعنت ویل روا دی الا والدا رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر د رسول الله مبارک مور او پلار لثبوتی د وجه د ثبوت د دینا چې ان الله تعالی احیا له دا مور او پلار الله تعالی ورته ژوند کړی دي و امنا به او دواړو یقین کړي په دې پیغمبر تفسیر روح البیان اول جلد صفحه 219 سوالسم نمبر عالم ابو بکر ابن العربی دا مالکی یو لوی امام د لوی عالم دی هغه نه چا پوښتنه وکړه چې قربان دلته یو سړی راوتلی ثوابی والا او وی چې ان ابا النبی صلی الله علیه وسلم و امه فی النار د رسول الله مبارک پلار او مور په ور کې دي نو فقال ملعون ابن العربی سے بھی دا سڑے ملعون دے دبانے دا اللہ لعنت تے ولی لأن اللہ تعالی یقول اللہ فرمائے ان الذین یؤذون رسول اللہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ سوچ دا اللہ و دا اللہ پیغمبر تا ضرر رسائی دیبان لعنت تے پا دنیا و پا آخرت دے چی دا رسول اللہ مبارک مور و پلار پس خبری کائیں خدا اللہ پیغمبر تی نخپا کی تفسیر روح البیان اول جلد او صفحه دا 213 پنځلسم عالم امام صاحب د سبل الجلیه هغه وی انهما د رسول الله مبارک مور او پلار دوی ته دعوت نو رسیدلې وقد ماتا فی حداثه السن او نو عمره کې وفات شوی دي وی ځکه پلار مبارک عمر مبارک یا تلس کالو چې وفات کېده مور مبارک شلو کالو په عمر کې وفات شوی ده نو دغه وخت کې نوې عمر ده او قانون دا دی چې چاته دعوت نه رسیدلې نو انه یموت ناجیا دا د فطرت والا خلق مړ دي په حالت د نجات کې ولا يعذب ويدخل الجنه دې ته عذاب نور کول کیږي جنت ته داخليږي حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین سلور سوا دیار صفحه ده شپاړسم نمبر عالم اسماعیل نبهانی رحمه الله غوی انهما من الفتره در رسول الله مبارک مور او پلار دا د اهل الفترت ندی وقد ورد فی اهل الفترة احادیث او په اهل فترت کې احادیث وارد دي انهم موقوفون دوی په ورځ د قیامت کې دریږي با او ايوم تحنو یوم القیامه دوی نه با امتحان غسې شي په ورځ د قیامت فمن اطاع منهم دخل الجنه چاچه طاعت کو د دوی نه جنت ته وزي ومن عصى دخل النار او چې چا نه فرمانی وکړه جهنم ته وزي والظن بآباء النبي صلی الله علیه وسلم او در رسول الله مبارک مور او پلار باندې زمنګ دا ګمان دی چې ان یطیعوا عند الامتحان په وخت امتحان کې بدوی خبر منی طاعت بکای لتقربهم عینه صلی الله علیه وسلم زکدا در رسول الله مبارک سترګو ته بنیز دی وی حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین سلور سوا دیار صفحه یو جلد کی کتاب ده سو خبر شویں سلور یو میں در تا مقدمه ہوئے دویم میں در تا دری آیاتو ہوئے دریم میں در تا 15 حدیث ہوئے سلورم میں در تا 14 اقوال دا علماء ہوئے دا اللہ پا فضل چه 300 تے رسوم کنا نو اقوال دا علماء 300 تم رسولش ځکه ثوابي والا پکې نشته ټول زمون خلق ټول مؤدب دي اولیاء علما خو نیکان خلق دي پنځم نمبر خبره د دوی دو دلایل دي ها او داغه جواب درته کوم
یو دلیل دا سے احادیث بدر توائی چې پاغه کې د رسول الله مبارک د مور او پلار کفر ثابتېږي هر څومره چې درته وې جواب یو ده جواب سو ده یو او دا جواب امام قرطبی رحمه الله کړه په التذکرہ کې ها التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخره کی معنی دا کړه لوی عالم دویم دا جواب حافظ ابن کثیر رحمه الله کړه تفسیر ابن کثیر کی دریم دا جواب امام سہیلی کړه الروض الانف کے سلورم دا جواب امام زرقانی کړه شرح د مواهب اللدنیہ کی پنځم دا جواب اسماعیل نبہانی کړه حجت اللہ العالمین کی شپږم دا جواب ابن شاہین کړه پر ناسخ والمنسوخ کے وم دا جواب خطیب بغدادی کړه السابق واللاحق کے اتم دا جواب بروسوی رحمہ اللہ کړه تفسیر روح البیان کی دوی وی کم احادیثونه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مور او د پلار کفر معلومیږي دا حدیث مخکینی دي او کم احادیث چې د رسول الله مبارک د مور او پلار ایمان او حیات تر نه معلومیږي دا رستنی دي دا رستنی احادیث د مخکینیو د پارس دي ناسخ دي کنه وی دغه تطبیق ده ها دغه څه ده اگر روایات منسوخ دي پدې دویم نمبر دلیل چې دا ډېر په شاد او مت سره وای وی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کتاب ده نوم ده فقه الاکبر و یغی کې راغلی دی ووالدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتا علی الکفر او د رسول الله مبارک مور او پلار په کفر وفات دي او تاسو خدان ته د امام سے مقلدین وای او خبره نه مانی امام سے وای د رسول الله مبارک مور او پلار په کفر وفات دي درې جواب زین کې ساتي ښا سو بلکې سلور یو خبر ادا چې فقه اکبر د امام صاحب کتاب ده کنه د شرح العقائد شرح د نبراس ورته وای او د دې په حاشیه باندې لیکلي دي چې فقه اکبر د امام صاحب کتاب نه ده امام صاحب ته منسوب ده خود امام صاحب کتاب نه ده بعض کتابونه دسی چې مصنفین ته منسوبی خداغه نه یو پکې داد لکه شرح عقیدة الطحاویہ ابن العز الحنفی ته منسوب ده خداغه کتاب نه ده لکه غنیة الطالبین دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تا منصوب کتاب دے خداغه نه دے دام نبراس کی دی نفق اکبر دا امام صاحب کتاب نه دے نو دیوی خچ دا امام صاحب کتاب نه دے نو امام صاحب تا خود تاسو لوی مولا وائے او لوی مجتہد ورته وائے دلا کتاب نه دے لکھلے چې چا کتاب نه لیکل هغه ته څنګه مولا وې منګ وی والکا
د امام صاحب د استاد نوم د حماد هغه ته مولا وې کنه دا هغه د کتاب څه نوم دی د حماد صاحب د استاد نوم دی ابراهیم ته مولا وې کنه سین کتاب څه نوم دی دا هغه د استاد نوم دی علقمه هغه ته مولا وې کنه دا هغه د کتاب څه نوم دی داغه د استاد نوم دی اسوات هغه ته مولا وې کنه داغه د کتاب څه نوم دی داغه د استاد نوم دی عبد الله ابن مسعود سم هغه ته مولا وې کنه کتاب څه نوم دی دا استاد خبره ده د کتابونو تصانیف او تدوین بعد کې راغلی دی د امام صاحب شاګردانو کتابونه لیکلي دي کنه او د امام صاحب د اقوالونه لیکلي مخکنی ائمه کتابونه نه لیکل امام بخاری رحمه الله کتاب لیکل ہے استاد نوم ابو مقاتل له داغه د کتاب سنم ده داغه د استاد د کتاب سنم ده دا کم نه کې راغلی دي چې کتاب کې لیکلې مولا نه کنه نه دا اوس چې خلک کتابونه لیکي دا مولایان دي نه د نورو نه نقل کوي مخکې دا علم دا د خلکو په ذهن کې پروت ښکارا کتاب لیکلو ته ضرورت نه حافظه مضبوطی وي رسو چې حافظه کمزور شي غم ور سره پیدا شو نو بیا به کتابونه لیکل دویم جواب کومنم چې دا د امام صاحب کتاب ده بعد التسلیم نو دا عبارت غلط ده دا پکې ثوابي والا وردن نه کړي ووالدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتا علی الکفر دا د امام صاحب د کتاب عبارت نه ده دلیل درته وایا علامہ قاری رحمه الله په دې مسله کتاب لیکل دی چې لیکل دی چې د رسول الله مبارک مور او پلار په کفر وفات نو چې دا د امام صاحب عبارت وې نو خو په دلایلو کې به دیم پیش کړو کنه د دین اور سره غټ دلیلو والکه چې امام صاحب وایي چې د رسول الله مبارک مور او پلار په کفر وفات دي او دا سه عبارت شتا او مولا علی قاری صاحب رساله لیکي ور باندې خدا دلیل به د ټولو نه مخ کې لیکلو چې د امام صاحب مسلک نه دی او د مولا علی قاری صاحب رساله وګورئ دا عبارت پکې د سره نشته او نه د دین استدلال کړي معلومی کی دا چې دا پکې نشته چا وردن نه کړي دي دویم مولا علی قاری کتبه مولا علی قاری صاحب ته کتاب نو معلوم مولا علی قاری صاحب په فقہ اکبر شرح لیکل دا مولا علی قاری صاحب په فقہ اکبر شرح لیکل دا او تاسو شرح وګورئ پاغه کې دا عبارت نشته مولا علی قاری صاحب چې د فقہ اکبر شرح لیکل دا نو په دغه شرح کې د دغه کتاب په متن کې د سره د عبارت نشته معلومی کی دا چې دا پکې چا ځان وردن نه کړي درم که اومنم چې دا عبارت هم پکې شته بعد التسلیم نو دین یو میم چاله لري کړي یو میم ته چاله لري کړي ما سره کتاب دی القول الفصل پاغه کې وای د ترکو نه چاپ کیږي وای ما سره په خپل دا نسخه ده ما د پاکستان کې و عالم وي ما سره فقہ اکبر شته او هغه کې داسې دي چې والدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مات علی الکفر نا په کفر ندی مړو نو یو میمی ته لري کړه ده عبارت ده ما مات علی الکفر په کفر ندی مړ نو یو میمی ته لري کنو مات علی الکفر سلورم که امنم چې مات علی الکفر ده نو امام الوسی رحمه الله جواب کوي روح المانی کې وې د امام صاحب د دې عبارت مقصد دا ده چې مات فی زمن الکفر
ماتا فی زمان الکفر دا په زمانه د کفر کې وفات دي. د معنا نه ده چې د رسول الله مبارک مور او پلار په کفر وفات دي. سو جواب من ارتاوکړه سلور. اول کتاب د امام صاحب نه ده. دویم عبارت غلط ده. دریم عبارت کې میم کټ ده. سلورم چې په خپل ځای پرې دي دغه تفسیر ده. ها مسله مزده شوه. زمونږ استاد عقیده دا ده چې د رسول الله مبارک مور او پلار د دنیا نه په حالت د ایمان کې تللی دي، یا د اول نه یا الله ژوندي کړي دي او مؤمنان شوي دي او بیا تللی دي. زده مو شو؟ راځه